بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 214 دی او الدرس الخامس والخمسون 55 نمبر درس دی. د 55 نمبر درس نن اخیری تمرین دی. په تمرین کې موږ له صرف نن یو سوال را کړی دی، د هغې جوابونه بیا لیکلي دي. تمرین یعنی مشق. اول سوال یو سوال را کړی، ترجم بالعربیت. د پښتو جملې را کړي وي، د دې تاسو په عربی کې ترجمه وکړئ. ترجم دا د امر صيغه ده، معنی ده ته ترجمه وکړه بالعربیت، عربی ژبه کې. ٹھیک شو؟ نو عربی کې ترجمه وکړه. نو اول جمله را کړي د پښتو، وای دا 15 ګلونه دي، دا 15 ګلونه دي. نو د دا لپاره هذه راځي، هذه 5 ازهار. 5 دا عدد دی او ازهار ولا معدود دی. ازهار د زهرتون جمع ده. زهرتون معنی ده یو ګل. ٹھیک شو؟ او ازهار بیا د دې جمع ده. نو د دې معنی ده دا 15 ګلونه دي. هذه معنی ده دا، 5 معنی ده 15 او ازهار معنی ده ګلونه دي. ٹھیک شو؟ ګلونه. نو هذه 5 ازهار، دا 15 ګلونه دي. 5 ازهار 15 ګلونه. دکان کې 10 سایکل دي، سایکل. نو فی الدکان، دکان کې، فی الدکان، دکان کې 10 دراجات. 10 دراجات، 10 لستوي او دراجات دا د دراجتون جمع ده. دراجتون، دراجه چې دی په عربی کې سیکل ته وایي، سیکل. ٹھیک شو؟ نو د سیکل جمع دراجات راغی، دراجات. ٹھیک شو؟ نو فی الدکان، دکان کې 10 دراجات، 10 سیکل دي. فی الدکان، دکان کې 10 دراجات، 10 دته عدد وایي او دراجات معدود دی. نو دا معدود وګورئ مؤنث دی که نه، نو دا عدد به ولا مذکر راځي. او کله چې معدود مذکر وي نو عدد به مؤنث راځي. زه اوس وایم 10 قلمان، نو زه وګورئ بیا به زه لیکمه 10 اقلام. 10 اقلام. ٹھیک شو؟ یا ګورئ داسې به لیکمه 10 کتب. 10 کتب. ٹھیک شو جی؟ خو چې کله دا معدود نه دی، معدود دا مؤنث وي که نه، نو دا عدد به ورله بیا مذکر راځي. دلته وګورئ معدود مذکر دی، د زور د بره لیکمه معدود، معدود مذکر. نو عدد به ورله عدد مؤنث. اوس به درنه نه هېرېږي. ٹھیک شو؟ نو دلته کې دا معدود مذکر دی، عدد ورله مؤنث دی، او دلته کې عدد مؤنث دی. اوس چې کله موږ سره دا عدد مؤنث وي، معدود مؤنث دی، ګورئ دراجات واخلئ. دراجات، دراجات، دراجات. نو اوس ورله دا مؤنث دی. اوس معدود مؤنث دی، معدود مؤنث دی. نو عدد به ورله اوس مذکر راولي. اوس په 10 نه وایو، اوس په 10 وایو. 10 دراجات. نو دا 10 عدد ورله عدد مذکر. ٹھیک شو؟ امید دی اوس په پوه شوي. نو موږ ته وایي چې دکان کې 10 سایکل دي. فی الدکان، دکان کې 10 دراجات، 10 سایکل دي. اوس وایي کمره کې 4 جینکۍ دي. فی الغرفة، کمره کې 4 بنات، 4 4 بنات جینکۍ دي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ دا بنات معدود دی او مؤنث دی، نو عدد مونږه 4 راوستو، 4 به نه راولو. د خالد 3 خویندې دي، د خالد 3 خویندې دي. نو مونږ وایو د خالد دپاره خالد سره صرف لام اجاره ولګوه. لخالدین، د خالد، لخالدین، د خالد. لی زما، لی زما، لکه ستا، لنا زمونږه، او لهو د هغه. نو دلته کې به اوس وایي لخالدین، د خالد، لخالدین، د خالد. 3 اخوات، 3 اخوات، 3 خویندې دي. نو دا اخوات نو ګورئ دا معدود مؤنث دی، نو دا عدد به ولا مذکر راځي. د هغه کور کې 6 کمرې دي. د هغه کور کې فی بیته، فی بیت معنی ده کور کې، او هی د هغه. نو فی بیته د هغه کور کې 6 غرفات، 6 غرفات. نو مکه شانتې 6 معدود مؤنث او عدد ورله مذکر راغی. په هوایي اډه کې، په هوایي اډه، په هوایي اډې نه،
په هوایي اډې کې 9 جهازونه دي. په هوایي اډې 9 جهازونه دي، یعنی ایرپورټ کې 9 جهازونه ولاړ دي. علی المطار مطار دا هوایي اډې ته وایي. هوایي اډه هم ورته وایي، موږ ورته ایرپورټ هم وایو، انګلیش کې ورته ایرپورټ وایي. نو مشهور هم په ایرپورټ دی، نو ایرپورټ ته مطار وایي. علی المطار ایرپورټ کې یا هوایي اډه کې 7 طائرات دا طائرات د طائرتون جمع ده، د طائرتون جمع ده. طائرتون جاز ته وایي، طائرتون ٹھیک شو. او طائرات جازونه او 7 علی المطار ایرپورټ باندې یا ایرپورټ کې 7 طائرات 9 جازونه دي. اوس وایي بندرګاه معنی سمندري اډه، بندرګاه کې 2 جازونه ولاړ دي. بندرګاه کې 2 جازونه ولاړ دي. نو فی المیناء معنی ده بندرګاه، او چې کوم هغه سمندري جازونه دي نو هغې ته باخذتون وایي. باخذتون تسنیه راځي باخذتانې ٹھیک شو. نو فی المیناء بندرګاه کې یا سمندري اډه کې باخذتان واقفتان معنی ده دواړه ولاړ دي. باخذتان 2 جازونه دي، واقفتان دواړه ولاړ دي. نو موږ داسې وایو باخذتان واقفتان دواړه جازونه ولاړ دي، دواړه جازونه ولاړ دي. دی هوټل کې صرف 10 میزونه دي. فی هذا الفندق دی هوټل کې، فندق هوټل ته وایي. هذا معنی ده دا، فی معنی ده کې. فی هذا الفندق دی هوټل کې 10 طاولات فقط. 10 طاولات، طاولة جمع، طاولة د طاولة جمع طاولات راځي. طاولة یو میز ته وایي، او طاولات ډېرو میزونو ته. او فقط معنی ده صرف، فقط معنی ده صرف. نو فی هذا الفندق دی هوټل کې 10 طاولات فقط، صرف 10 میزونه دي. ها مخکې وایي دکان کې 8 ټوپۍ دي. دکان کې صرف 8 ټوپۍ دي. فی الدکان دکان کې 8 قلنسوات، قلنسوة جمع قلنسوات راځي. 8 قلنسوات فقط، 8 قلنسوات فقط، صرف 8 ټوپۍ دي. فی الدکان دکان کې 8 قلنسوات فقط، صرف 8 ټوپۍ دي. مخکې وایي دې کمره کې 4 کړکۍ دي. فی هذه الغرفه دې کمره کې، فی هذه الغرفه، غرفه کمرې ته وایي. هذه معنی ده دا، فی معنی ده کې. فی هذه الغرفه دې کمره کې 4 شبابیک د شباک جمع شبابیک راځي. نو 4 شبابیک، 4 ګورې دا شبابیک مذکر دی که نه، شبابیک دا جمع ده او معدود دی او مذکر دی. نو دا عدد ورله موږ مؤنث راواغستو. ښه 4 راوستو، 4 رانه وستو. نو شبابیک کړکۍ، نو 4 شبابیک 4 کړکۍ دي ٹھیک شو. فی هذه الغرفه دې کمره کې 4 شبابیک 4 کړکۍ دي. نو دا زموږ د نن ورځې درس او موږ سره الدرس الخامس والخمسون یعنی 55 نمبر درس مکمل ختم شو. دې نه پس په انشاءالله موږ 55 نمبر درس شروع کوو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.